السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ به وئ. خو ډېرو مینوالو همدا کا غوښتنه کړې ده چې نیلم ګل یعنې مراد سره دوباره بیا یو ځای شوې ده. په نننۍ معلومات زه تاسو ته ټول معلومات د نیلم ګل درکوم په دې ویډیو کې. دا ویډیو موږ سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. خو د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که تر اوسه پورې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. زموږ موضوع نننۍ په نیلم ګل باندې ده چې نیلم ګل د پښتو مشهوره سینګره او اداکاره ده چې هغه ګانې هم وایي او فلمونو او ډرامو کې کار هم کوي. د ډانسونو د دې نور څه کار نشته دی، همدغه شانتې فلمونو او ډرامو کې کار کوي. خو نن سبا په سوشل میډیا باندې همدغه خبره ډېره تیزو سره روانه ده او شو کېږي چې نیلم ګل دوباره بیا مراد سره یو ځای کېدل غواړي. خو نیلم ګل مراد سره یو ځای کېدل نه غواړي، مراد غواړي چې زه نیلم ګل سره دوباره بیا یو ځای شم. خو همدغه شانتې ده مراد څو ځل اپل نیلم ګل ته کړی دی، خو نیلم ګل د دې اپل نه ورته انکار کړی دی. نیلم ګل ورته ویلی دی چې په اسلام کې چې ښځه طلاقه شي نو هغه به 4 میاشتې بل چا سره تېروي، خو د هغې نه بعد بیا چې چا سره نکاح تړلی وي چې هغه وغواړي چې دا په ما باندې طلاقه ده، نو د هغې نه بعد بیا ته کولی شي چې ته ورسره بیا دوباره نکاح وتړې. خو نیلم ګل همدغه شانتې کول غواړي. خو نیلم ګل وایي چې زه نه بل سره نکاح تړم او نه غواړم چې تا سره خپله زندګي تېره کړم. نیلم ګل وایي منم چې زه یوه ډمه، یوه ډانسره، یوه اداکاره، یوه سینګره، خو نه د اسلام نه وتلی نشم چې اسلام ماته څه خبرې ښودلې دي او موږ هغه کارونه به کوو چې یو ځل چې ښځه طلاقه شي هغه دوباره خاوند ته همدغه شانتې نشي وتللی. نوالو دا و د سره د نیلم ګل په باره کې خبرې دا د سره موږ شریکې کړلې او نیلم ګل په خپله انټرویو کې همدغه خبرې کړې دي، دا تاسو سره موږ هم شریکې کړلې. تر اوسه پورې نیلم ګل لا مراد لا جواب نه دی ورکړی. مراد به ورته څه وایي. که د مراد چرل نوي ویډیو راغله هغه معلومات به تاسو ته موږ په دې چینل باندې درکوو. حتما راسره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ چې د دوی په خبره باندې ستاسو څه خیال دی، چې یعنې دوی به دوباره بیا یو ځل کېدلی شي او که نه. یعنې په اسلام کې دی کې ډېر شرطونه ورته مخې ته ایښي دي چې هغه شرطونه دوی پوره کړي نو د هغه شرطونو د پاسه دوی بیا یو ځای کېدی شي. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.